الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم. الله جل شانه موږ ته یو بهترین دین راکړی چې د هغې نوم دی اسلام. یعنی دا ټوټلی جوکاو او سبمیشن او سلامتی ده. اسلام چې دی دا حفاظت کوي د پنځو شیانو. هغې کې یو دی دین، کاغه د هر چا دین دی، اسلام د هغې ذمه دار دی چې دی به حفاظت کوي. دویم دی جان، کاغه د هر چا نفس اسلام وی د هغې حفاظت وکړي، چاته نقصان مه رسوي. یو دی نسل، د خپل نسل حفاظت وکړي، قتلوی مه وغیره وغیره. څلورم د خپل مال حفاظت وکړي او د بل هم وکړي، په حرام او حلال طریقې د دې تمیز وساتئ. او پنځم د عقل، د خپل عقل حفاظت وکړي. نو اسلام د دې پنځو واړو شیانو نه بحث کوي او د دې حفاظت کوي. چونکې د ځان خبره کوو نو قرآن کریم الله جل شانو فرمایي چې دا قرآن کریم ما نازل کړی شفا ده، وننزل من القرآن ما هو شفا، د شفا نوم یې ورته ورکړی. بیا ورته وایي دا رحمت هی رحمت دی. نو اوس موږ وګورو چې قرآن کریم صرف د عقایدو نه بحث نه کوي بلکې د انساني د جان د حفاظت نه هم بحث کوي. لکه انسان دپاره فایدهمند څیز شهد دی، نو قرآن کریم باقاعده په هغې باندې بحث کړی دی او هغې یو صورت نوم یې د شهد په نوم باندې ایښی دی. د انسان دپاره انجیر الله جل شانو پې قسم خوري، بیا زیتون الله جل شانو په دې باندې هم قسم خوري. دا ټول د انسان د فایدې دپاره دي. د دې نه علاوه چې کله مونږ وګورو چې یو سړی بیمار دی، نو اسلام که زه ووایم او بیدبې کې نه راځي، نو اسلام د انسان نه ګرد طواف کوي لګیا دی چې څه انسان دپاره فایدهمند دي، اسلام وی دا کوه او دا استعمالوه. څه نقصان دی د دې نه ځان حفاظت کوه. اوس ګورئ جي یو سړی دی هغه بیمار دی، نو اسلام ورته وایي چې اوبه تا دپاره نقصان دی نو مه استعمالوه بلکې تیمم سره مونځ کوه. دغه شانتې ته حج ته لاړې، سرخ کرول یو واجب دی، د حج حصه ده، مه خروه چې ستا سر کې تکلیف دی بلکې د دې په ځای باندې فدیه ورکړه. دغه شانتې چې څه د انسان د نقصان دې شیزونه دي د انسان دپاره، اسلام هغه یو سایډ ته کړه او خپل احکامات یې شاته کړه. د دې نه علاوه حدیث ته چې مونږ راشو، نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې په تاسو باندې د ستاسو د نفس حق دی، په بل حدیث کې راځي په تاسو باندې ستاسو د جسم حق دی. نو مطلب دا دی چې اسلام خود به خود انساني زندگی ټارګټ کوي چې د دې حفاظت وکړي. بیا نبي علیه صلات وسلام فرمان دی چې انسان ته یو بیماری راشي او د هغې بیماري دپاره الله یو علاج هم رالیږلی، نو چې کله انسان هغه علاج وکړي نو الله جل شانه د هغې په ذریعه سره دله صحت ورکړي. نو مطلب دا دی چې اسلام باقاعده د علاج کولو هم حکم کوي او باقاعده هغه ته لاره هم ښیي چې په دې لاره باندې لاړ شو د خپل ځان حفاظت. الرحمن الرحیم. اول جی فلسفه دا ده که نه چې څوک د یو ایشو د سولیوشن دپاره سټرګل کوي نو پکار دا ده چې هغه د هغې ماهرینو سره خبرې وکړي. ټیک شو، فزیکل مسایل دي نو سړی راشي ډاکټر سره خبرې وکړي، دینی مسایل دي نو دینی سکالر سره خبرې وکړي. زمونږ مین مسله دا ده چې زمونږ ته مخې ته یو ایشو راشي نو مونږ که څه په غوږ وورو په هغې باندې عمل شروع کړو، خپله تحقیق نه کوو. حالانکې د اسلام چې کوم اعزاز دی هغه دا دی چې د تحقیق لاره بنده کړې نه ده بلکې کلاو کړې ده. او اسلام په خپله وایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که تاسو ته یو کس راشي یو خبر وکړي تاسو باقاعده د هغې تحقیق وکړئ. نو مونږ مسله دا ده چې زه اوس 10 کالو نه خبر اورم چې په دې کې نقصان دې څیز شامل دی خو تحقیق نه کوم چې آیا شته هم پکې او که نشته دی، یا علما څه وایي یا ډاکټر څه وایي. نو په 2013 کې په قاهره په مصر کې یو کانفرنس شوی و د پولیو حوالې سره. نو په هغې کې مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه، طاهر اشرفي صاحب او د وفاق المدارس چې کوم مشر دی قاری حنیف جالندري صاحب، دغه شانتې علما پکې ناست وو. نو هغې باقاعده دا ریومر هغې ته بیان کړو چې یاره دا یو ریومر دی چې یاره دې سره نسل کشي کېږي، بانجپن راځي داسې. نو چې څونه د هغوی چې کوم هیډز و چا چې ارګنایز کړو پروګرام، هغې باقاعده دا ورته بیان کړه چې په دې کې هېڅ حرام څیز نشته. د دې نه علاوه چې بیا د چې کوم د قاهرې د مصر جامع ازهر شیخ دی هغې باقاعده دا بیان ورکو چې دا فیصله مونږ ته کول پکار دي چې مونږ یو ذهني او جسمانی
باصلاحیته او صحتمند امت شاته پرېږدو او کنه معذور پرېږدو. چې څنګه دوی بیان کړي چې 1950 نه دا شروع دی، نو که دې کې دا شي شامل بیا خو به مونږ هم نه وي، ځکه چې مونږ هم استعمال کړي که نه ټول نسل به ختم و. بل خبره دا ده چې د بنوري ټاون دارالفتاء نه چا استفتاء کړې وه د دې پولیو باره کې، نو هغوی ورته وفرمیل چې چېرته یو مسلمان او ماهره ډاکټر دا بیان کړي چې داسې سټیک دی، نو بیا فتوه به مونږ هم دا ورکړو چې داسې سټیک دی. او چې ځکه چې دا یو فزیکل مثلا دا به تاسو ماهر ډاکټر سره خبره کوئ. نو مسله دا ده چې مونږ هغه اویرنس نشته دی یا بس مونږ یو خبره وورو نو بس ډایرکټ